د دنیا د ټولو نه یو خبيث ناکار او پلیت انسان او بدبخت او بدنصیب انسان هغه دی چې هغه د حضور مبارک سنتونه پیژني. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو پسې ټوکې مسخري او دغه اهانت او توهین او بیادبی او ګستاخی کوي. هغه کې یو دا د دنیا په لالچ او د دنیا د مال او دولت په دې نشه کې مس انسان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت هم پرې نه خودو او د نبی علیہ السلام په عظیم سنت په میسواک پسې د مسخري شروع کړي. اگر آپ یہ $60 والا برش یوز کرتے ہو تو آپ غریب ہو. اب یہ مت کہنا کہ میرے ہاتھوں میں یہ $200 کا آتا ہے. کچھ غریب تو ایسے ایسے کرتے ہیں. تم غریب ہو, اسمارٹ بنو. کچھ غریب تو وہ جھاڑو جو ہے جھاڑو اس کا وہ مار دیتے ہیں. یہ برش لو $200 کا ہے. چې نن سبا غریبانان په خوله کې جارو وهي او د هغې سره خوله مرانه کړې ده. ای بدبخت مسلمانه, د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه عظیم سنت چې دا کم تا نسبت کړی دی د عقیدې مسله ده چې الاستهزاء بالشریعت کفر, د شریعت په یو عمل پسې په یو مسلې پسې استهزاء کول او ټوکې کول دا خو کفر ته رسوي انسان په دې باندې. نو سوچ وکړه, توبه وباسه, رجوع کړه, د خپل خبر نه کلمه درسته کړه او توبه وباسه چې زه به آینده داسې عمل نه کوم. ورنه ته د کفر په لاره باندې روان یې. ته د دنیا په دغه تکبر کې او په دې مال او دولت کې دومره مستغرق شوی چې تا نه خپل د نبي خوږ سنت هم چې کوم دی نو هغه نه پاتې نه شو, په هغې پسې ټوکې مسخرې شروع کړې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, که زما په امت باندې ګرانېدی نه نو مسواک به ما په دوی باندې واجب کړی او دوی به مسواک خامخا وهو خامخا به د مسواک استعمال کو. په مسواک چې چا استعمال کو 2 رکعاته مونځ وکړو او بل انسان چې مسواک نه استعمال کړو 2 رکعاته مونځ کوي. نبی رسول الله فرمایي دغه مسواک استعمالونکي مونځ په اویا درجه سره دا بهتر دی. ته برش استعمالې, ته نور استعمالې د $200 نه, ته د 500 ته په $1000 باندې ځان ته واخله. خو لیکن ته د نبی رسول الله والسلام سنت دغه په مقابله کې راولي او دا بیا کمزوري ثابتې او د دې سره خلو ورانه او خلکو ته دا یو پیغام ورکړي چې مسواک په کې لا چاره وسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسواک چې کوم فضایل بیان کړي دي چې جبرئیل علیه السلام ماته د مسواک دومره تاکید وکړو چې زما یره رااله چې داسې نه چې په مسواک باندې ځا خپل د خوله خوږ نه کم او خوله چې کم دنو دا خراب نه کم. دومره د مسواک اهمیت راغلی. نبی علیہ السلام فرمایي سواک طهرة للفم ومرضات للرب, د رب د رضا یو عمل د مسواک. مسواک نبی علیہ السلام فرمایي مسواک او عطر استعمالول شو نکاح او حیا دا صرف زما سنت نه دي بلکې د 1,24,000 انبیاء کرامو سنت دي. دا سلور اعمال د سلور د 1,40,000 انبیاء کرامو سنت دي. نو تا صرف د نبی علیہ السلام نه بلکې د 1,40,000 انبیاء کرامو په سنت پورې تا مذاق کړی دي. حضرت عائشہ به فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله کور ته داخليدو اولنې عمل به د نبی رسول الله والسلام مسواک او چې مسواک به استعمالو او د کور به نبی رسول الله والسلام تر هغه وخت پورې نه وته تر څو پورې چې نبی رسول الله والسلام مسواک نه استعمال کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرض الموت په حالت کې مسواک ته دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشتها و چې حضرت عائشہ به فرمایي چې ما په خپل خوله کې چې کوم دی نو هغه مسواک مې نرم که چې نبی رسول الله والسلام په خپل خوله کې نشواله ما نرم که او ما هغه پوس کو بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوله مبارک کې هغه مسواک استعمال کړ. نو دغه عظیم سنت ته چې کوم دی نو تا یو مسخره او یو ټوخه دی کړی دا د دنیا په دغه تکبر کې تر اغلی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الارض مرحا. پس مکه باندې په تکبر سره مگر زته په خپل قدم باندې د ازمکه سیرول نه شي. ته په دنګوالي باندې غرور ته نشي رسیدلی. ته د قارون په شان مالدار نه چې قارون هغه دی چې قران کې فرمایي چې د وخانو یو قافلې به داغه د شداغه د خزانو چابیانه وړي. ته داغه په شان مالدار نه, ته دومره تکبر شروع کړی دی. خدای پاک با ستا سره چې څومره مال د دې به حساب د سره کیږي چې دا ته په کم ځایونو کې خرچه کوي. خو لیکن هغه ستا دنیوي معامله ده او هغه ستا د خدای سره معامله ده. خو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو پورې مذاق کول دا انسان د شریعت نه وځي. ټول مسلمانانو ته زما درخواست دی چې دا ویډیو مخې ته شیر کړي چې دغه انسان ته ورسي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سنتو پورې په دې مسواک پورې چې د کوم مذاق کړی دی او کوم خله ورانه کړی ده نو دا د کفر ته نږدې یو عمل کړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو پورې علیکم بسنتی, ای زما امتیانو په تاسو باندې زما سنت لازم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو مسواک استعمال کړئ او دغه بدبخت انسان دغه عظیم سنت ته دغه د ټولو انبیاء کرامو سنت ته داسې پسپکه باندې کتلی دي
الله جل جلاله دې تا ته هدایت درکړي او خدای پاک دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو په نقش قدم باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا یو مختصر غونډه پیغام په دې کې بعض الفاظ ما سخت استعمال کړ، خو هغه انسان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو پورې مذاق او ټوکې کوي دا هغه بیا په نرمو الفاظ باندې نه پوهیږي. دا غسر د دینم سخت الفاظ پکار دي چې مناسب وسره چې دا وسره استعمال شي. خو بهر حال مسلمان دی الله جل جلاله دې ورته هدایت وکړي چې د دې عارضی دنیا د دې لالچ او د دې مال او دولت په وجه باندې خپل هغه اخیری او خپل هغه ابدي ژوندۍ دې خراب نه کړي.